حاجي طیب دی یم د باجوړو بس په وړوکوالي کې لکه راکوز شوي دلته بس لوی شوي بس دلته راځي بس ډېرې مزدورۍ نه بس لګوي پکې نه دې بټۍ نه چې راغی لکه کالونه لکه 1400 وشوله 14 کالونه لکه دې بټۍ کې لګوي او زه چې په خپل ځان په خبر پېښ شوم د شپږ کالونه زه لیکم دا جلۍ کوم مجبوري لکه دا را لکه بیماریانې شوې راته دغه شوې راته پلار هم لکه پکې د مزغو بیمار شو بس دغه مجبوریانې اوس پیسې هم راغستې خوړلې وه علاجونه وو پکې دغه وو پکې بس په دې سخته کې لکه رونه هم رانه غونډ بېل شو لکه بس زه وم او بس مور مې او پلار مې لکه دا 3 کسې پرېغوستو بس لګوي دا خواري مزدوري کوو دیاړۍ ته چې وایي دیاړۍ دغه حال دی 300 روپۍ ډیپټي راغی نو په دې کې مونږ په دیاړۍ کې مونږ پردي قرضونه څه ختم کړو مونږ پکې څه دغه وکړو د دې کې مونږ څه کوو خو د دې ځای نه ځو مالک وایي پیسې راوړه نو مونږ دله پیسې له کوم طرفه راوړو که دغه مجبوریان یې بس لګوي پکې خو سخت دی که اسان دی بس لکه مونږ سهار لکه 9 بجې راوځو ته د ورځې یوې پورې کله قولې وراچو کله کباړه ورکوو کله دغه ورکوو کله لرګي وراچوو بس دغه کارونه یې بس کوي بیا لکه 1 بجې چې مونږ چوټي وکړو بیا ماښام 9 بجې بیا راځو ته د شپې 1 بجې پورې بیا لیکې دا خولې بس واده و وراچوي بس نیمې کار یې کوي پکې ځکه چې دې کې مجبوري ده شپه بې ارامه وي دغه بې ارامه وي سخت هم لکه په دغه ورځو کې تېره کړه چې رونه رانه غونډ ډېر شو پلار راته بیمار په کټ پرېوت د مزغو بیمار و بس زه دومره مجبوره وم چې ما دلته 81 ګولۍ د نشي وخوړ ما دا څنګه ژوند دی 6 ګولۍ مې وخوړه خو بیا ښه و د ملګرو هسپتال ته یوړم هسپتال نه چې واپس راغلم بس دا خواري مزدوري دا کوي بس ما په اړه دا خواهش دی لکه څنګه چې نورو خلکو ژوند دغه څه زمونږ ژوند هم لکه جوړ شي خو بس مجبوري ده جوړېږي مونږ ته پته چې نه کېږي ځکه چې پردي قرضونه دي دغه دي تعلیمونه لکه زمونږ نشته دی مجبوریان یې لکه وم نه کو